الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. الله جل شانه منګ او تاسو انسانان پیدا کړی او زمنګ او تاسو دنیا ته دراتللو مقصد د الله جل شانه احکامات په صحیح طریقه باندې ازدا کول او هغه عملی کول دي چې د دې سره زمنګ او تاسو د دنیا او د آخرت زندگی هغه کامیابی جوړیږي. منګو تاسو ته ټیم په ټیم باندې واعظ او نصیحت کیږي، بیان کیږي، درس کیږي. د دې درس او د بیان یو مقصدی چې هغه روحانی امراض، روحانی بیماری زمنګ او تاسو بدن ته کمی لګیدلی داغي علاج پکې علماء کرام کوي. نو مخاطب لا پکار دا اوردین کې لا پکار دا چې د قران کریم د غواز او نصیحت په دې نیت باندې واوري چې په ما کې کومه بیماری، په ما کې کوم نقصان، پما کی په دینی توګه باندې کم جراثیم بدن ته را منتقل شوي دي، هغه جراثیم ختم شي او زما بدن هغه بدن جوړ شي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې انسان الله د دوو ځایونو د پاره پیدا کړی دی. که په دنیا کې په دبانی د دنیا مینا، د دنیا محبت، د دنیا جراثیم، د دنیا پلیتی گندگی غالب شوا، دا به جهنم تزي. او کچر ته په دبانی دینی سوچ او فکر، آخرت، د الله مینا، د نبی علیه الصلاۃ والسلام مینا هغه غالب شوا، نو دا به جنت تزي. دغه بیانونه نن سبا معاشره کې مباد پرستی، ډالر پرستی، کرنسی پرستی، د کرنسی او د پیسې او د مادي هغه سوچ او فکر غالب شوی دی. نو څوک دغه بیان صرف او صرف د رسم په توګه کوي او د رسم په توګه اوري. یاره جی بس یو بیان دی کول غواړي، زما ډیوټي نه چیسته وکما او مخاطبین ورته داسې ناسي چې سم دا بیان بکیږي مکو چیسته واورو، د رسم په توګه باندې ورته یو توجه وکړي. بعضې خلک هغه وایي یاره جی دا د دین کار دی، برکت ته حاصلېږي او ته د برکت په نیت باندې کېني. او څوک خلک هغه ورته په دې نیت کېني چې یاره جی مړه چېرته په څه کې خبرې کومه، کم مجلس کې کم سوچ او فکر کې به کېنم، راشه دا سوچ خو به یو ګنټه نیمه ګنټه دیني جوړ شي، د ګناهونو نه خو به بچ شمنو. نو په دې نیت باندې چې هغه ورته کېني، نو قرآن کریم په هغه باندې اثر ونه کړي. حالان کې قرآن کریم د مرض د علاج لپاره راغلی. تاسو ته به پته اکثر الکان هغه به کې هوښیار دي او ماشاءالله ستاسو استادان ټول اسلامي دي، د هغوی نظریه اسلامي ده، د هغوی سوچ او فکر اسلامي دی. هغوی به تاسو ته چې بار بار دا خبره کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قرآن کریم 114 سورتونه په 23 کال کې راغلي. دا ولې لګ لګ راتلو؟ دا ځکه لګ لګ راتلو چې په معاشره کې به جراثیم سیوا کېده، نو د هغې موافق به آیاتونه راتلو.
کله به د سود جراثیم سیوا کېده نو د سود آیاتونه براله کله به د قتل و غارت جراثیم سیوا کېده نو د قتل جره د هغې لپاره کوم اصول او قوانینو هغه براله کله به په معاشره کې هغه بدماشي سیوا کېده فحاشي به سیوا کېده عریاني به سیوا کېده ظلم ستم به سیوا کېده په یو بل باندې به جبر او بربریت کېده نو قرآن کریم به د هغې موافق آیاتونه رالیږل قرآن کریم الله جل شانه فرمایي چې دې ته په کتلو کې اجر او ثواب دی دې ته د دې تلاوت کول په یو یو ټکي باندې لس نیکۍ میلاویږي خو قرآن راغلی د څه لپاره دی کتاب انزلناه الیک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب الله جل شانه کتاب دا قرآن کریم عظیم شان کتاب دی انزلناه ما نازل کړی دی اے پیغمبره دا د دنیا د یو سینټس خبرې نه دي دا د دنیا د یو دانشور خبرې نه دي دا د دنیا د یو سکالر خبرې نه دي دا د دنیا د یو پویا او بل چې انسان خبرې نه دي انزلناه الله وی ما را لېږلی دی الیکا او تا ته مې را لېږلی دی مبارکون د برکت کتاب دی په دې کې برکتي خبرې دي په دې کې ستا د نظریې برکت پروت دی په دې کې ستا د معاشري برکت پروت دی خو د کم ځای نه به دا میلاویږي لیدبروا آیاته چې د دې په آیاتونو کې سوچ او فکر وکړي د دې آیاتونه زده کړي او هغه عملي کړي هغه خپل سوچ ته راولي ولیتذکر اولو الالباب او د قرآن کریم نه چې عبرت علی د قرآن کریم نه چې مستفید کیږي د قرآن کریم برکت چې حاصلېږي دا په پن اغستلو باندې دی دا یوازې تش تلاوت باندې نه دی دا تش په ښکلولو باندې نه دی دا تش چې په تعویض کولو باندې نه دی دا تش چې په پاڼو لیکلو باندې او په اوبو کې څخ جوړولو باندې نه دی د دین چې ته عبرت علی او برکت علی نو دا به پسې دا به په سوچ او فکر باندې قرآن کریم سورۃ قاف کې الله جل شانه فرمایي ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو الشهید ان فی ذالک یقینا بری قرآن کریم کی لذکرى خامخا نصیحت تے خامخا د سوچ او فکر خبری دی خوجی د چار پارا دی ویل من کان له قلب دا غ چار پارا چې دا غ پارا زړی قلب زړه ولي لمن کان له قلب او القى السمع وهو الشهید او دا غوګونه باندې صرف او صرف توجه دی طرف ته چشم بند لب بند گوش بند گرنیا بی سر حق برمن بخند پارسی والا وی سترګې بندې کا د بل طرف کتلونا وګونه بند کا د بل طرف اوریدونا سترګې بندې کا د بل طرف کتلونا سوچونه بند کا د بل طرف چره د فارمولو د بل طرف کتابونو او سوچونو نا صرف او صرف قرآن ته توجه وکا او د توجه پنی تی واورا کتا ته حق میلاو نشو په ما پسې خندنه وکا دا قرآن کریم دی خو منګه بدینه تورو منګه صرف او صرف برغه مخکینی درې ټاپکونه ځان ته کیرو بس پاغه یو باندې په ورزو چې بدی کې بجره په یو باندې شي یا به برکت شي او یا بجره سره ټیم پاسې شي او یا بجره د ګنا نه بګي بچو او یا یو رسم او رواج دی وبشي قرآن کریم وی وذکر فإن الذکر تنفع للمؤمنین پنور کا اے نبی بدی قرآن کریم سرا یقینا پدی قرآن سرا پیدا رسیگی مومنانو تا انا مومنانو دا پیدی کتاب دیخوا پدی بانی مومنان دیر زیادی پیدی حاصلی او ډیر خپل زندگی پیچره سکی هغه بدلی نو قرآن کریم بار بار د آیاتونو تتمه او ټاپکونه بدلی کله وی لیدبروا آیاته کله وی یتفکرون کله وی ولیتذکر اولو الالباب کله په یو طریقه کله په بل طریقه د دې لپاره چې زموږ توجه قرآن ته راوګرځي قرآن کریم دار توجه کتاب دی الا بذکر الله تطمئن القلوب نن سبا خلق کوئی و یار جی ٹینشن دے
پریشانی دا مصائب دی تکالیف تی قرآن کریم وی زمان نسخہ استعمال کا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دا اللہ جل شانہ پیات سرا اغزرونو تا اطمینان رسیگی قرآن کریم کی دا بل طرف ویلے دے چی دا قرآن کریم نا علاوہ نور طرفونو تا وگونا چی دے اغا اوریدل کئی سترگی قتل کئی دماغ او سوچ او فکر تلل کئی نو آغا انسان بطول عمر دا ٹینشن سرا مخاطبی او طول عمر باغا تا ٹینشنی نن سبا دا ٹینشن دا ختمولو دا پالا سوک پیس بوکی گوری سوک چرے آغا سکی ٹک ٹاکی گوری سوک گانے بجانے اوری سوک پا یو طریقہ لگے رے سوک پا بلا طریقہ لگے رے قرآن کریم ہوئی ومن الناس او بازی د انسانانو نا چې شکل او صورت او هیئت د انسانانو ده خو ګوره په انسانانو کې داخل نه ده گر و صورت آدمی انسان نبوده احمد و ابا جهل هم یکسان نبوده شکل په شکل باندې انسانیت نه ده انسانیت چې هغه په انسانیت کې هغه د رحمان او هغه د نبی علیه السلام په اطاعت کې قرآن کریم وی ومن الناس او بعض د خلقنا من آغری یشتری له الحدیث چاگا اخلی پالتو خبرو لرا بیکار خبرو لرا له الحدیث ستویرے کیگی رئیس الفقہا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ہوا واللہ الغنا دین مراد گانے بجانی د دینه مراد فلمونه او ډرامې کتلی لهو الحدیث بعض خلک پدې کې سکون لټي چې هغه غانې بجانې راوالي او هغه تعلیم کړی څه شي وای ما ایم ایچ اس کړی انګلیش کړی دغه فارمولې زما واست به لیکل کې پیدا شوې دي یو بدیزي کې برادا او یو درې څلور بلې ایتی کې دي هغه سره زما خبرې شوې دي د دې سره د سره میلانی دي شوې خو خبر شوی ته یما چې وای د روح غذا چې دا هغه غانه بجانه ده ور بشي خبر بشي زما محبوب جناب محمد عربی صلی الله علیه وسلم فرمایي الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع زرع نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د غانی بجانی د اوریدو سرا پدې زړه کې پدې سوچ کې او فکر کې منافقت داسې پیدا کیږي داسې به کې ترقی کوي لکه څنګه چې اوبو څنګه چې بوټی تا اوبواړي او هغه پاګې باندې ترقی کوي پاګې باندې ترقی کوي ستا نظریه د ماشومانو او تر خپل معاشري چې د ماشومانو هغه پیداوار چې دا ست د دې معماري ته د دې چې رسي هغه تربیت کوونکی او ته چې د دې مشري تر دې چې پکار و په دې طریقه تربیت کړي وي چې خپل غوګونه هغه خپل ټول خپل سبق ته متوجه کا ستا ټول سوچ او فکر د خپل استاد اطاعت او تابعداري کې متوجه کا تا د ماشومانو نظریه دا جوړ کړي چې تاغه ته وي چې په روح غذا چې هغه غانې او بجانی دي او په دې سره روح ته چې هغه غذا رسي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي کم غوګونه چې په دنیا کې غانې بجانی واوري چې پاغي کې مزامیر دنګ او پاغي کې د ټکور او پاغي کې د ستاره आवाज پکې هغه واوري د قیامت په ورځ باندې به دغه غوګونه حق په دې باندې دي چې به دې کړي سیسه ولیکل شوی واړول شي دې کې به ولیکل شوی سیسه اړول شي نبی عليه الصلاه والسلام د هغه خلکو د مجالسونو منع کړی دا چې په کومه مجلس کې غانې بجانې ویل کېږي اواسن الفتاوا والا 199 جلد سب جلد نمبر 8 مفتی رشید احمد سے اغلی کړي پتاوره پلس جلد کې پاغي کې لیکلي دي چې پاغه وټل کې ډوړې خورل جایز نه دي او مناسب نه دي چې پاغي کې ټي وي او پاغي کې د غانې بجانې اوازي پاغه گاډي او پوسټر کې تلل چې هغه ناجایز دي
چې پاغي کې دای نو تی چې په کم سوچ او فکر باندې دا خبرې رالی او هغه خلکو ته چې معاشري ته شیر کې او د ماشومانو د کشرانو ذهن د فیسبوک پر انا کې او دارنګ چې د یوټیوب د طرف نه او دارنګ د سوشل میډیا په طرف باندې هغه راتاویږي او د عوامو ذهنونه خرابي دا ولي کې تبا الله نه ورزي شپږ پوټیږي کې برکنه سملی صرف دنیا را وای لایف انجوای کول غواړي دا دنیا دا وینو من خو دا دنیا نه د دنیا څه دا وړاندې دي په دنیا کې څه دي دنیا کې خو صرف او صرف زمنګ دراتلو مقصد هغه داو چې بده کې د ژوندۍ تیر کو چې اخروی ژوندۍ به برابر کو او تا دا مقصد وکړه او په دې کې ته لایف انجوای کې لایف پنې ځای کې تب څه کې تب خپل ژوندۍ اسلامي جوړه ته چې د استاد خبره ته غوږ تب ورته بدی نیت باندې دی چې زما په دنیا او زما په آخرت برابر شي څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او الله پکې خپن شي دا زما سره ژوندۍ سره مقصد دی دا مقصد نه لري چې صرف او صرف ټیم پاسې په دنیا کې اغه لمنګ راغلی ما اوله کې د آیاتو چې له الحدیث بیکار خبرونه دا هغه مجالسونه هغه نه بمنګ سکو هغه اجتناب کو او بیا لاړ شه سورۃ عنکبوت 28 نمبر آیات وګوره او 29 او پاغي باندې د رئیس المفسرین ابن عباس اقوال وګوره پاغي کې دوی شوجي هغه ذکر کړی دي چې دا عمل د قوم لوطو دوی شوجي او پاغه دوی شوجي کې ووجه غانې بجانې اوریدل دام پکې دي هغه باندې عذاب راغلی هغه پس مکن نستریو او تر کس شوی زنده‌باد شوی ته به کې مزه کوا ته به کې چرچې کوا تا ته بچی له کس نه وي تاسو لیکل کړی دي کو چې کم ذهن هغه د دې شینو سره مانوس وي او د دې طرف ته راغی توجه وي پاغي کې نه دنیوي کتاب کینی او نه پکې دینی کتاب کینی دا ته چې کم سکول کالج یونیورسيټي کې دا کم سره راغلی دا پکې نه کینی تا ټول یو سړی فیسبوک لس منټه وکي او بیا د ماسپخیم منځو کی او په قران دی ما تلاش کی دي چې ما په رکوع په سجده او په جلسه او په قاعده کې فیسبوک نه کتو چیلنج باندې دا خبره وین دا خو زما ستاسو ذهن سری په موبایل کې چارج ختميږي خو ستاسو دماغو چارج نه ختمېدون کړي دا په هغه ورځ ختميږي چې اسرائیل د ناسا والی تراغه پوری چې نیمه غنټه ته کم سوچ او فکر په موبایل کې وکي هغه نیمه غنټه سوچ او فکر ستا چې 24 غنټه تباہ برباد کړي ولې خپل ژوندۍ بربادي او ولې خپل چې هغه مشرانو او دارنګ د کشرانو د خپل نظریه چې هغه خرابې د دې وجنه منګو تاسو